نوجوان الګي بزرګ راغو وی حضرت چې بازار کې ګرځم ما نه ګناهونه کیږي بد نظری کیږي او زه خلکو ته ګورم او ګناهونه رانه کیږي د سلار راکو خای چې ګناهونه په امن شم دا بزرګ ورته وی چې صحیح صبر نو خای خو ته زما یو کار وکړه هغه نه پس ته بیا د ګناهونو بچ کېدو طریقو خایم دی الګ ودی چې حضرت بالکل صحیح ده نو بزرګ ورته وایي چې څنګه کی دا بل بزرګ دی تعالی د صدر قوم بل تک یو څنګه بزرګ کا خدا سي یو څه بالکل حفاظت کیو چې بل د نوزار نشي بلار باندې نو دی بزرګ ورته د پیاله ورکا پیو نډه پیاله ورکا خفل فل ډګر کا ورته وی دا دې نه روان شو هغه چې پلان کې خار کې دا بزرګ دی دا هغه راوسی او چې کله تا نه ساس کې گزاري کې بل نه پیږي سم تاسو بل کس لګم چې تا نه څنګه ساس کې گزاري دا هغه سپېړ ورته سپېړ خلق وخت نه سپېړ وروځي نو دې حالت ورته چې صحیح حضرت به یو سم بالکل نو دا رنګ دا الګ روان شو په ولا ورکو وسره بل الګ هم روان کړه په ساس کې پیږي سپېړ ورته بازار وخت سپېړ ورته دې نو بالکل په صحیح سلامت یو ساس کې په هم پیر شو چې کله دې الګ هغه په بزرګ ته ورسول واپس دې بل بزرګ ته راغلو ودل چې ما په بالکل صحیح سلامت ورسول او ما نه یو ساس کې په هم گزار شو او ما په بالکل هغه صحیح وړل نو حضرت توي بزرګان په وایي نو دا ولې نه نو کدا الله کې په دې فقط الله ویلاره کې ما ته هیڅ نه ښکارا شوی د چتلم ما خپل پیو ته قتل خپل الله مې قتل چې لار سمانه به کې نشم پیو ته قتل مې حسینا چې دا کم الګ نوجوان ما سره دی ټول بازار مخکې ما نه سپېړو نو واسه خبرې روشن به کوم ډیر وسلې لشم نو په دغه بنیاد باندې ما سره پیو ته قتل چې ما نه په فیر شو چې روانه ما پیسې ورسول دا بزرګ وته چې کله انسان الله جل جلاله خوف او يروي او الله تعالی هر وخت دی الله تعالی حاضر ناظر غړي او الله تعالی پښړه کې يروي نو انسان بیا ګناه نه کوي هغه د مسجد بلاله کېږي هغه پردو خو ته نه ګوري نظر بد نه کوي نور افادي خو نه ګوري خپل لار باندې سره رواني او هغه ګناهونه هم نه کوي ګناهونه ځان ساتي نو زما یو موږ تاسو له هم پکاره چې موږ تاسو په هغه ګناهونه ځان ساتو دا رنګ یو انسان دی هغه بیمار شوی دی بیماری ورته لګېدلې ده او بیماری داسې ده کدی ډاکټر ته لاړ نشي علاج نه کوي بیماری نور هم ځاتېږي هغه دی خرابېږي ورسره او دا پته کله علاج نه کوم څه خرابېږي ورسره نو دغه رنګ د انسان ګناهونه هم دي چې انسان ګناهونه کوي او توبه نه وباسي نو د ګناهونه نور هم ځاتېږي او نور هم د زړه توړېږي د ګناهونه هغه ډک شي بیا د نګې کار بالکل نه کوي نو په ګناهونو کې دی علت پد شي زما یقین د موږ تاسو له پکاردا چې موږ تاسو د ګناهونو هر قسم هغه ځان ساتو کم مال جان دي هغه هر څه د ګناهونو په امن کو ساتو کم پیسې موږ لګو کم کار کو کم قتل کو کم د لاسونو حرکت دي کم د غوږونو حرکت دي کم د جبهې حرکت دي دا ټول موږ د ګناهونو ځان بچو نو موږ سره الله تعالی مدد او اکرام وي کم دیندار او نیکان خلک یې هغه الله تعالی امداد وي دا رنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت په زمانه د مکی مکرمین وتلو مدینه منوره تشریف کړلو پلار کې دوه غارسور ته خدلو غارسور کې کینا سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه وو دی هغه ځکه پناه واغستل دي پس مکی مشرکین روانو هغه پسې ګرځول دي پسې دی هغه ځکه پناه واغستل چې کله دا غارسور ته د مکی مشرکین ورسېدل حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د عیش په ولید الله نه اوس ورکوټه مونږ سړي ده هغه ځکه د عیش په ولید نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره یا رسول چې حسنا نبی علیه الصلاۃ والسلام د مشرکین ضرر ونه رسول نبی علیه الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان الله معنا اے ابو بکر صدیق تم غم جن کیگا موږ سره الله تعالی مدد دې موږ سره الله تعالی مسره مدد کوي نو هغه د مکی مشرکین هغه رسول سره افادی خو ګرځیدل خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه یې ونلیدلو هغه الله تعالی په دغه ځای کې پناه او بداړه قانون دې په تیر شو واپس لاړل دا رنګي موسی علیه السلام چې کله